فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفذ بها. دے حدیث کے دا ہم دا زمونږ مور سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تراغی روایت تیغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا ذکر تمونگا دا مسلمانانو مور وایو. دے مخکنینم برراو برا من نیکا دا نمونہ بظاہر کے خخ کاری برا من نیکا معنی خدا لیکن دے کے اوبل پہلوم دے غدا چک سوکراشی او تپوس کئی چے برشتا کور کے نیکشتا پکور کے او دا نئی نو خلق بسوئی چے نیک نشتا و دینے یو بلا مسئلہ دام روزی چھ دے کور کے نیکان نشتا بلکہ بدان دی پکے ناکار خلق دے پدے وجبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانمون نخو خول اگرچہ زمون خلق نہ پدے پوئی گے اور نہ پدے سوگ گرے خدا سے قسم نمونہ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخو خول اور پدے کے دلوئے یو پہلو ہم دیکھ غدا جوزنے کیم زبر ریم لیکن دلویا یو عنصر موجود دے پدے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدانمونہ بدلول داد نمونو مسئلہ پختنوں کے خڑے رزیات غلط رہا ادیتا سوک توجہ ہم نہ ورکی نہ پلار ورکی نہ مور ورکی نہ نیانی کا ورکی کنیا یو وسیله نوم شیطان کې خود نه بس هغه شیطان نوم به یې د هغې ځکه چې قرآن کې راغلی او که چاله نوم قارون کې خودو یا حامان کې خودو نه هم ښي بس د جهالت ښکرې لګي په پښتنو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ماشوم نوم ښایستک دی ښکلک دی با معنی نوم دی د هغې وجه دا یي چې د نوم اثر وي په انسان باندې. نو که تاسو نوم ډیرانې یخي نو خو ډیران به یو ټول عمر هله څه غواړئ د هغه به نه اخلاق سمي نه به عادتونه سمي نه به عقیده سموي او چا د نوم کچکول یخه نه بس هغه وایي د ټوله دنیا کچکول وایي نو چا چې بګې سو واچول نه واچول دا ډېر اهم څیز دی لیکن خلق دی نه اوده دی اوس خو یو بله هوا رالوتې راغله چې فلمي ایکټران نومونه ږدي خلک او خاص کر زنانه هغې دا ګندونه ډېر ګوري چې کم کور کې ګوره نا نوم به د هندو وي یا به د هندو وي لږ دیني غیرت پکار دی دا څه کوي دا مسلمانان چاله نوم کېدی ووایه چې وایي لور له نوم فاطمه کېده عائشہ اور لکے دا زینب اور لکے دا رقیہ اور لکے دا ام کلثوم اور لکے دا سب وہی دا زاړو نومونه دي بے حیا خو ته په دې باندې چې دا نومونه که ما واخیستل دا خو د امهات المؤمنین نومونه دي او دا د مینې علامت دی چې یو سړی د صحابیاتو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو یا د صحابو نومونه خپل اولاد لږدي دا په مینه دلالت کوي چې دا نمونه زمون کور کې موجود وي چې پته لګي چې عائشہ څوک وه زینب څوک وه میمونه څوک دا بېدینۍ شروع شوي دي هر رګ زمونږ خراب شوی دی. دا نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د برې نه میمونه کړی دی میمونه بنت حارث بنو عامر قبیله ده عامریه زنانه ده هغه وی سببت للنبی صلی الله علیه وسلم غسلا هغه نبی هم دی لیکن د دې خاوند هم دی خدا د ښځې ذمہ داري ده چې هغه د خاوند د اودس اوبو د هغې د لامبلو اوبو
دا تیاری کیږي. دا مسئلې نشته د شریعت کې دا کوي چې زموږ خلک کوي چې نه جي دا په خپله به کوي او د ښځې ذمہ داري نه ده. ذمہ داري ولې نه ده؟ سبب تو للنبي صلی الله علیه وسلم غسلا، ما تیار کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پارا دا لامبلو اوبه مې د هغې دپاره تیار کړی. یو بل حدیث کې راځي وضعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم غسلا وسترته، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د غسل اوبه کېښودې او بیا مې هغه نه پرده هم وکړه. معلومیږي دا چې باتروم غسل خانه نه وه، چاردیواري نه وه، غیر چاپېر دی څه پرده وکړه. ما کتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مطلب نه چې بس تاک کې ده که هم ګوري نه یې ښځه ده، ښځه او خاوند فرق خو نشته. که یو سړی پردی ښځې ته ګوري یا یو ښځه پردي سړي ته ګوري او په دغه حال کې ګوري به ګناه یې. خو دلته دا رشته یاد ساتئ چې دا ښځه او خاوند دی. نو که دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستر وویني د دې لپاره صاحب نشته. ولې پرده نشته دې مجلس کې؟ کوم خلک چې منکرین حدیث یې نو هغوی دا قسمه څیزونه رامخکې کي او خلقو ته دا پته نه وي چې دا څوک د صحابیه، دا صحابیه خو دغه ښځه ده. ښځه د خاوند هر څه ویني او خاوند د ښځې هر څه ویني. دې منځ کې پرده نشته. دې کې نه د بې حیایۍ څه شته دی او نه پکې د دین خلاف څه شی شته دی. موږ دپاره پکې فایده دا ده چې موږ ته ډېر سنتونه معلوم شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ما چې هغه له اوبه کېښودې فافرغ بیمینه علی یساره، په ښي لاس یې اوبه راواغېستې نو په ګس لاس یې واړولې. ښي لاس باندې راواغېستې، ګس لاس یې پې ووینځه، دواړه یو ځای کړل. بس فغسلهما، دواړه یې ووینځل. دا طریقه ښیي. زموږ خو کار سم دی، موږ سره خو لوټي دي که نه، یا بوجه نه کولو کو لاس ووینځو. پخوا خو دا څیزونه نه ول، یو ټب به و بس، هغې ټب نه به یې اوبه رااخېستې نو د ښي لاس ګوتې به یې کې لږې غوندې لوندې کړې، د ګس لاس به یې په اول پاک کړه. دا طریقه ده. دې وجه دا چې په ښي لاس باندې مونږ اودس نه وچوو، په ګس لاس مونږ اودس وچوو. په دې امکان شته د ګندګۍ، لیکن په ښي لاس د ګندګۍ دغه امکان نه وي. د دې وجه نه انسان که بې اودس هم دی او څه شی نشته د اوبو راغستو، نو ډېرې معمولي غوندې ګوتې ښکته کړي او د هغه اوبه دې راواخلي، ګس لاس ته اول پاک کړي. نو هغې نه وروسته دی بیا ګس لاس استعمال کړي نو ښی لاس دې پوره پاک. طریقه دغه ده. فافرغ بیمینه علی یساره، نو د خپل ښي لاس په ذریعې باندې اوبه راواغېستې، په ګس لاس یې واچولې. فغسلهما، نو دواړه یې ووینځل. دا تر مړوند پورې وینځل دي، دواړه مړوندونه یې ووینځل. دا دې دپاره چې دا آله ده اوس د غسل، یعنې په دې باندې به لامبي، په سر به اوبه اچوي، ږیره باندې به اوبه اچوي، وجود باندې به اوبه اچوي. دغه وجه دا چې موږ په اودس کې او دارنګې په غسل کې اول لاس وینځو. د دې مقصد دغه دی، حکمت دغه دی چې دا پاک وي، نو هغه اوبه به پاکې مونږ استعمال کړو. او چې دا پلیت وي نو اوبه خو پلیتې شوې به دی، نو د اوبو خرچ به وشي لیکن وجود به پاک نشي. هغه یې دواړه ووینځل. ثم غسل فرجه، فرج باره کې ما مخکې ویلي دي چې عام عربی کې فرج د فیمیل هغې ته وایي او ذکر د نارینه هغې ته وایي. لیکن اصطلاح کې چې کله فرج مطلق راشي د هغې نه مراد شرمګاهي، که نارینه او که د زنانه وي، که مخې ته وي او که شاته وي. او په هغې کې عضو مخصوص نه مراد، د ستر ځای ته فرج وایي. اوس دا د حدیث اصطلاح ده. ثم غسل فرجه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل شرمګاه ووینځه. د شرمګاه په دې وایي چې خلک د چا مخکې نه ښکاره کړي. ثم قال بيده الارض، بیا خپل لاس ځمکې ته ورټیټ کړه. فمسحها بالتراب، هغه یې په خاورو باندې راښ کړه. دا استنجا طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. استنجا چې وکړي د هغې نه وروسته طریقه ده، استنجا نه. استنجا چې انسان وکړي نو دی ګس لاس استعمال کړي. پاخانه او پیشابي چې کړي د ګس لاس استعمالوي.
نو ټیک د لاس به وینځلي لاس به پاک ومي لیکن سړی که هغه بوی کې نو سمیل ته راځي بوی ته راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر پاک دی ډېر پاکیزه دی او معمولی بدبو هم د هغې د مزاج خلاف ده. امتیان هم دا پکار دي چې ځان جماعت ته راځي جمګټې ته ځي که نه نو چې ځان باندې لږ لاس وایي. زموږ خلک چې خالی لري نو سپری وکړي په ځان باندې چې څښام وي را نه ځي خو جومات ته چې راځي نو بس راغلی دی بس یو څلونه چې لږ غوندې هغه لاس برګي ته وایي لکه د خر نه چې کته پورته شوه څښام وي دې راوځي. خیال ساته دې خبرو که زموږ نبي ډېر صاف سوتره و ډېر خوشبودار و. هغې دپاره ساده طریقې هم کېدای شي دا مطلب نه سړی دا وایي زه غریب یم سپری نشم اغوستی. د ښه طریقه دا چې یو کپړه والا لونده که وچې که او ترخونه پې ومږه دې لپاره چې بدبویي دې ختم شي. یو سړی چې ځان صفا کوي هغه به غریبۍ کې هم صفا کوي چې نه صفا کوي امالدارۍ کې هم نه صفا کوي. مزاج خپل طاهر جوړ کړي صاف ستھرا جوړ کړي. د هغې فایده به دا وي چې ستا سترګې به همیشه یخي ستا دماغ به سم یخ. دا مصیبت دی چې کوم سړی د تحقیق یا د ریسرچ دا کار کوي که نه په دې څیزونو ډېر بد ګڼي ډېر بد لګي. یو دکانداري د هغه سامان سلیقه باندې پروت دي سړی چې دکان ته لاړ شي خوشحاله او زموږ د کلي دکاندارانو له چې لاړ شي خاص کر د کار کوونکو سړی پاګره به کم ځای کښېنم ټول شی بې سلیقې پروت دی. دې ته پو هړپن وایي دا څوک هړپن نه دی. بنی آدم داسې پکارې چې صاف ستھرې او پوهېږي په دې باندې. ګوره مونږ چې خبرې کوو نه ته خبرې وایي خو چې کله یو شل کسان یو ځای کښېني خبرې به هغې هم کوي نو هغې ته بیا خبرې نه وي ته خلک شور وایي. په دې دواړو کې څه فرق دی؟ هېڅ فرق نشته دی ما سوا د دې نه چې هغه یو کس خبره کوله نو هغه ترتیب سره وه او دا چې ډېرو خلکو خبرې شروع کړې دا اوس بدې ولې لګي دې کې څه ترتیب سلیقه نشته. نو همیش دپاره اشیا چې دی په کور کې ده ستاسو مزاج نه دی دې وجې نه ستاسو د اولاد مزاج همداسې نه وي. دا مزاج جوړ کړی ده الله. پخوا به کورونو کې ډبې وي که نه تاسو به یاد وي مشرانو ته ډیوټ به و په ایوانې به ډیوه پرته وه موږ ته والد صاحب ډبې داسې ځای کې ږدی چې د شپې تیاره کې هم تا ته ضرورت پېښ شي چې ته نیغ ځې هلته یې هلته پرته وي. زموږ خو ولیدل ستاسو خو هېڅ شی به ځای نه وي داسې څیز ځای معین نه وي در سره نو چې کوم ځای دی وغورځېد وغورځېد بیا چې په کاش نو ورپسې به ګرځي څومره ټایم خرابوي. په ټایم کې د برکت دپاره طریقه دا ده چې انسان سلیقه مند شي. دا لږ غوندې لس اته منټه ټایم غواړي بس چې سړی د هر یو څیز دپاره یو ځای مقرره کړي بهی دا ځای ده او بیا کشرانو باندې د هغې سختي کوي چې دا سختۍ سره چې دا به دغلته پروت وي دا مزاج جوړ شي. موږ له هم دا مزاج والد صاحب جوړ کړی الله دې وبخښي. جوړېږي دا نه چې نه جوړېږي. دا سلیقه مندي صفائی ستھرائی خوشبو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه دي. دا د مجلس آداب سره تعلق لري چې انسان مجلس کې ناست وي چې د ده د خولې نه بوی موی نه ځي ترخو نه بوی نه ځي. د کومو خلکو د خولې نه چې بوی ځي د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې دوی یو کاشوغه کاږه واخلي هغه یو کپ اوبو کې واچوي ماسوتن نه خوشته کی او سارے مالې دغه محلول چې کوم دی دا اوس کی او دا کم پای کې چې هغه پراته دي کاږه هغه دې وجوي په غاښونو دې ومږي غاښونه به هم صاف سوتره شي د خولې وږم دا به ختم شي. 2 یا 3 ورځې وکړه بیا ضرورت نه پېښېږي. هېڅ چا سره خبره نه شي کولی چې سره ودرېږي نو سړی وي چې څومره دې رستو تختې دی. دا زموږ د نبی طریقه نه ده صلی الله علیه وسلم. صاف ستھرا انسان پکار دی هغه په خپل لاس باندې دغه بوی نه محسوسوي. تاسو دا حدیث اورېدل نه چېرته کې چا به څه کول دی سره. نو سیده میمونه موږ ته دغه ښیي چې ثم قال بیده الارض
استنجا نه راپاسې د استنجا وکړه نو بیا خپل لاس مبارک چې کوم دی په ځمکه باندې فمسحها بالتراب هغه په خاورو موږ سره پنه د الله فضل دی داسې کور بنی چې کې صابون نه که د لامبلو نه نو کم سے کم دا د لوښو صابون خو شته که نه او تقریبا هر کور کې د جامو صابون هم هر کور کې دا لږ ومږه چې ستا د لاس نه سمیل بوی ختم شي دا نه چې ګنې بل لته بوی ورځي ځان له دې هم سړی سپېمې نه خرابوي دې حدیث کې دا اضافه ده د هغې مخکې حدیث کې نه وه ثم غسلها بیا هغه د هغې نه وروسته ووینځه ثم تمزمزه واستنشقه مزمزه معنې په خوله کې واچول استنشاق معنې پوزه کې اوبه اچول د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه او د امام احمد رحمه الله مذهب دا دی چې په غسل کې مزمزه او استنشاق واجب دي دا فرضیاتو کې دي د نورو ائمه او خیال لای چې دا فرضیاتو کې نه دي زیاد بهتر قول د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام احمد دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوام سره کړی دي او وینا یې هم کړې ده چې داسې کوئ کله چې غسل یو خو ګوره په چارندام کې یې کې دا سنت دی په چارندام کې په خوله کې اوبه اچول او پوزه کې اوبه اچول سنت دي که سړی پرېږدي بالفرض نو اودس یې کېږي خو زما د خبرې دا مطلب نه چې ته یې پرېږده زموږ خلک خبره همیشه غلطه کوي پرېږدی ما سنت دي خو که پاتې شو نو فرض شوي دي اودس شوی دی مونځ پې کېږي خبرې سره دغه مطلب دی او په اودس کې دا کول فرض دي ثم تمزمزه بیا مزمزه وکړه پوزه خوله کې اوبه واچولې او حدیثو کې دا راځي چې ما د هغه د خولې خراخټ واورېد دا چې کله خولې کې اوبه واچوې غړ غړ کوې نو هغه اواز بهر اورېدی شي دغه شان ته و دیتا مبالغه وي په مزمزه کې که یو بني آدم ته د جنابت نه لامبلي او د روجې په حالت کې بالفرض نو دی به مزمزه کوي که به نه کوي زمونږ د فقه اصل کتابونو کې دا لیکلي چې مزمزه به کوي خوله کې به اوبه واچوي پوره کوشش به کوي لیکن هغه شان مبالغه به نه کوي څنګه مبالغه چې دی په کوجه کې کوي ځکه دا فرض دي د احنافو په نیز نو غړغړه به کوي دا ضروري ده خو دومره کوشش به نه کوي مبالغه چې کې خطره پیدا شي د دې خبرې چې اوبه ګندې مرۍ ته لړې معدې ته لړې خو د دې نه مولیانو څه جوړ کړي دي امامانو چې جي هغې وخت کې د خوله کې هسې اوبه واچوي وروسته بیا ماښام چې شي او روژه ماته کې نو بیا د غړغړه وکړي فرض ده نه وي چې او پیدا مونځونه یې چې کړي دغه شان دي سره به څه کوه که نه دی مونځ نه کوي فقه کې بعضې کمزورې خبرې لیکلي اصل فقه زده کول پکار دی اصل لاره چې دا دی اوږي لیکن مبالغه دی نه کوي څنګه مبالغه چې دی په کوجه کې کوي خړ خړ کوي هغه شان خړ خړ دی نه کوي په روژه کې البته کوشش دی خپل پوره وکړي استنشاق دی ته وایي استنشاق دی ته نه دا کوم چې مونږ کوو زموږ خلک اوبه راوالي هسې داسې به راوولي سپېمو ته دې ته وایي استنشاق نه وایي استنشاق خو دې ته وایي چې سړی چونګ ډک کړي د اوبو نه سپېمې پای کې کېږدي او ابره راخ کړي دې ته استنشاق وایي چې بره راخ کړي نو تاسو وکړئ یو ځل خیر دی پته ورته ولګي ستاسو سپېمې به تروي شي د هغې تروېدو سره دغلته چې کوم ګند وي نو هغه نرم شي ولې اوبه ورته ورسېږي خو چې دا پاس نه ته پریشر سره سوڼ کې نه دا پاکه شي په یو ځل هم پاکېږي لیکن زموږ خلک هسې نښه به یې جوړه کړې وه 3 ځله به داسې داسې وکړي دننه هم نه ځي هغه اوبه بیا پکې ګوتې ورننواسي سپېمو کې خلک ګوتې نه وایي بد ښکاري د سپېمې د صفایۍ طریقه استنشاق دی استنشاق معنې چونکې اوبه واچوه په هغې کې تاسې وکړه نو ستا ګن به سا نرم شي چې ته دویم ځلو کې دریم ځلو کې ډېر کم کوز به داسي چې څه ګن چې ته ورته چخې وی پښتو کې چې ته ډېر سخت نښتي هغه نه جدا مسله ده
دا عادت مه جوړوئ، دا زمونږ د عباداتو نه عادت جوړ شوي دي. دا عبادت وګڼئ او فریضه وګڼئ چې مال اودس صحیح کول پکار دی، لامبل هم مال صحیح کول پکار دی. او دا کار نه وکړل ثم غسل وجهه، بیا خپل مخ ووینځو. سید عائشہ فرمایل د هغې حدیث خدا وکنه چې اودس یې وکړه مخکې، هغې نه وروسته بیا خپلې ګوتې لوندې کړې، هغه یې په خپلو ویښتو کې ومږلې، یو ځای کې دغه شان کوي بل ځای دغه شان کوي. د دې نه د تنوع پته لګي چې کله داسې کوي کله داسې کوي کله داسې کوي، کول پکار دي داسې. وافاظ علی رأسه، د ټول نه مخکې اوبه په سر راواړولې په خپل سر. تاسو ما پوهې کړي وی ابه درځ چې په سر باندې اوبه ډېرې زیاتې ماړوي، دې سره د انسان وجود ډېر یخ شي او د بې شمېره بیمارو باعث جوړېږي. زموږ خلک ورته اړه وي پوره بالټۍ اوبه بیاړي. دارنګې د ولو په میانځ باندې اوبه ډېرې اچول نه دي پکار، هغه فرض مقدار کې وکړه. دا دوه اندامونه دي چې په دې وجود ډېر سخت یخي او دا د اکثرو بیمارو باعث جوړېږي. کم خلک چې هوښیار یو چا پوهې کړي نو د هغې طریقه هم دا وي چې کله هغې ځان وچکي نو مخ لاس رسته وچوي. اول سر وچوي کپری او بیا د ولو میانځ هغې کې تولیه ونیسي او براښکته یې ږدي رپا چې وچ شي. دې کې فایده دا وي چې انسان هغه تر ډېره حده پورې نزلې زکام نه بچي. زموږ خو دغه نه وي، بس هملا مې تولیه مولیا هم نه دا جامې واچوي ځي مخامخ ځان تولیه باندې ګرمول پکار دي. بعضې خلک په تولیه خفه کېږي ډېره الونده کړې ده، دا خو د الوندولو دپاره. په تولیه مه خفه کېږي، په خپل وجود خفه شه، وجود ښه وچ کړه، داسې وچ کړه چې اعتبار روځي چې په تا اثر بیا نه د اوبو او نه د یخنۍ. نو دا بالا کېږي چې ته په هغې تولیه کلکه کلکه ومږې. که بالفرض تا په 10 منټه کې لامبلي چې 15 منټه تا تولیه مږلي په ځان ته به ټیک ټاک. نو د سهار لامبلي غریب ودر ماښام پورې ګړګوزې وایي، نو تا ځان صحیح وچ کړی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم افاظ علی رأسه، په خپل سر یې اوبه راواچولې، ورسره ټول وجود به یې کړي. ثم تنحى، بیا ځای نه اخوا شو، فغسل قدمیه، نو خپلې خپې یې ووینځلې. دې کې وګوره چې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لامبلو نه مخکې اودس نه دی کړی، هغه هر څه د لامبلو دوران کې کړی. ځکه حدیث کې تاسو ته ما ویلي دا مستحب دي چې سړی د لامبلو نه مخکې اودس وکړي نو ثواب به ډېر ملو شي، هغې به اجر ډېر ملو شي. نو بیا په هغې کې په خوله کې او په پوزه کې د اوبو اچولو ضرورت نشته، خو به تا په اودس کې کړي، ځکه هغې د هغې ذکر نه و. بیا دې نه اخوا شو، دا ولې اخوا شو؟ اوبه په خپو کې ودرېدې. تاسو ته خپل بچپن یاد دی، چونیاڼی به یو څیز ته وایي که نه، چونیاڼی ګنده شی، هغې به پیشاب پراته و نه به وتل دی، تاسو یاد نه دي؟ هغه 1400 کاله مخکې به هغه زمانه کې به باترومونه څنګه وو؟ دغې صاحب نشته چې سړی په دې خامخا اعتراض وکړي، چونکې لامبي نو د اوبو د نکاس ذریعه نشته دی. په دې باترومونو کې دا دنګې دنګې ډپې به ولې جوړولې، سړی یې پې ولاړو. وروسته بعضې خلکو دا شی کړو، د هغې وجه صرف دا وه چې دا اوبه زما خپو کې ودرېږي، زه پرې ډپه ځکه ودرېږم چې زما خپې نه ګنده کېږي. جوماتونو کې به داسې لیدي، د دې وجه دغه شی وه. اوس د دې ضرورت نشته، د هغې وجه دا چې څنګه مونږ لامو نو مستعملو په تختی، ولې الله فضل وکړو، سیمټ راغل، نور بې شمېره څیزونه راغلل. خو د صفایۍ عادت پیدا کول پکار دي، د صفایۍ کول مشکل نه دي. اوس ثم تنحى فغسل قدمیه، هغه ځای نه اخوا شو، خپل خپې یې ووینځلې. ثم اوتي بمندیل، مندیل دسمال، یو دسمال یو رومالي که نه، افغانانو پښتو موږ نه ښه ده. دسمال هغې ته وي چې هغې باندې خلک لاس اوچوي، رومال هغې ته وي چې په هغې باندې مخ اوچوي. رومال او دسمال
افغانان رومیال ته دسمال وایي. هغې وجه دا وي چې باندې لاس پاکولی شي. دلته مراد څه شی دی؟ موږ چې تولیه وایو، تولیه. ثم اوتیه بمندیل، بیا ول تولیه راوړی شوه. فلم ینفض بها، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پای باندې خپل وجود وچ نه کو. ان ځان یې پرده کې کنو نور څه وچ نه کړل. نه یو خو ګرمي به ونه فرق یې په موسم کې کنه. ډېر ورځو کې سړی خپل مخ لاس وچوي که نه وچوي؟ وچوي په اوړي کې نه وچوي. او دې نه خلقو مسله جوړه کړي دا سنت دي که سنت نه دي. سنت نه دا موسم ته ګورئ. که موسم د یخنۍ او داسې اردام دې کړي دي لامبلې دي ځان تولیه باندې وچکه. او که بالفرض موسم د ګرمۍ نه خو سړی لام هم د دې لپاره چې زما ګرمي ختم شي. لکه هغه ته استعمال نه کړي نه څه فرق نه غورځېږي. دا بعضې څیز له چې خلک نوم د سنت ورکړي دا ښه نه وي. د هغې تعلق موسم سره وي. موسم مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.